السلام علیکم. د شارټ وایرل کولو یعنې په شارټ باندې زیات نه زیات ویوز اخیستلو طریقې نه مخکې تاسو دلته کتلی شئ. زما ویونې 7,43,000 ویو راغلي ماشاءالله دا په تېر شوي 28 ورځو کې. ډېر خلک به وایي چې یاره ولې خپل ویوز راوښایه نو بیا وروسته مونږ ته ښایه چې یاره په شارټ باندې څنګه ویو والئ. دا ډېره ښکلې ازموده شوې طریقه ده. دا ما په خپله اپلای کړله. تاسو ته چې اوس کومه طریقه ښیمه په خپله ما اپلای کړله. انشاءالله که تاسو په دې باندې عمل وکړو ګرانه نه ده، هر څوک یې کولی شي. بیخي نوی چې کوم یوټیوب والا دی نو هغه هم کولی شي. بالکل اسانه طریقه ده. هر کس دا چې دی اپلای کولی شي او دا چې چا هم کړله نو انشاءالله د هغې به ښه رزلټ راغلی او زما تاسو لیدلی شئ 7,43,000 ویو دي. دا میلیون ته رسي انشاءالله. مخکې به دا لږ راتله چې دا به 1,00,000 به راغله 2,00,000 به راغله بیخي لږ وو. اوس ماشاءالله تاسو لیدلی شئ څومره سیوا شوي دي. دا څه طریقه ده؟ مکمل اسان طریقه ده. اول تاسو راشئ دا ریل ټایم ویو زما ویلي دا ګوره تېر شوي 48 ګنټو کې تاسو لیدلی شئ 45,000 دا کله 50,000 کله 60,000 کله 67,000 70,000 داسې دا رسي. ماشاءالله دا ریل ټایم ویو دا سټارټ دی ریګولر دا داسې نه چې ودرېږي دا بالکل سټارټ دی. دا څه طریقه ده؟ دا مخکې ډېر کم به راتله چېرته 10,000 5,000 20,000 داسې به راتله. اوس ماشاءالله ریګولر چې دی دا 70,000 60,000 40,000 50,000 په دې کې چلېږي. تاسو اوس لیدلی شئ 40 څخه به شوي دي ماشاءالله. بالکل اسان طریقه ده. هر سړی یې کولی شي. دې کې ګران څه نشته. هغه طریقه څه ده؟ مکمل اسانه. هغه دا طریقه ده چې کم سے کم تاسو روزانه او ریګولر بیخي ریګولر لکه چوټي موټي وکړئ بیخي نه وي. روزانه تاسو چې دی چی شارټ سټارټ کړئ. روزانه شپږ شارټ چې دی دا تاسو اپلوډ کوئ. د دې نه بیخي کم یې نه کوئ. که چېرته ډېر کم شي نو پاندې شي ځان. روزانه تاسو چې دی ډیلي سهار وختي په یو ځای داسې نه چې سهار او ماښام ماسپښین دا نه په یو ځای باندې چی شارټ چې دی هغه تاسو اپلوډ کوئ. انشاءالله ته به خپل رزلټ وګوره. ورځ په ورځ چې دا څیزونه ستاسو دا ویو به سیوا کېږي دا به میلیون ته انشاءالله رسي. دا ښکلې اسانه طریقه ده. هر سړی پکې اپلای کولی شي. قضایي به پکې نه وي. قضایي پکې نه کوئ او کوشش کوئ چې د نن چې کومه شارټس دي هغه د پروني نه لږ غوندې ښه وي. لږ غوندې خلکو ته پکې فایده ډېره وي. اوله کوم سیز چې سټارټر یې که نه هغه کې داسې څیز وکړئ چې خلک اوله کې سیده حیران شي لکه سوچ وکړي چې یاره دا اخره پورې که ته غواړې دا ویډیو په اوله یو 2-3 سیکنډو کې د خلکو د اټینشن توجه نه وي ځان ته برابر کړئ. نو انشاءالله که په دې تاسو عمل شروع کړو هر سړی یې کولی شي. ګران نه ده. کم سے کم چې تاسو شپږ شارټ چې دی هغه خېژوئ ریګولر سهار وختي په یو ځای خېژوئ. ډایرکټ یې خېژوئ او چټ جی پي ټي له ورکوئ هغه به ښکلې ټایټل درکوي او هیشټیګ ورسره کوئ. نور پکې هېڅ نشته. تش ټایټل ورکوه ډایرکټ ویډیو خېژوه. اسان څیز دی. دا کوئ انشاءالله او دې سره بل به څه کوئ ریګولر به اوسېږئ. روزانه چې دی دا چی شارټ به خېژئ. په دې کې به قضایي بیخي نه وي. قضایي به پکې نه کوئ. یو پلې شارټ ورو ورو مې اضاروه او چی چې دی کم سے کم او زیات چې څومره زیاتوي نو هغومره به څومره ګوړه ور اچوئ نو دغه شربت خوږېږي. څه ده؟ څومره زیاتوئ نو ستاسو ویوز به هغه سیوا کېږي. کوشش وکړئ چې کم سے کم چی او زیات نه زیات چې که 15 خېژوئ که 20 خېژوئ که 10 خېژوئ زیات چې څومره خېژولی شئ خو کم سے کم د چی نه به بیخي نه راکمېږئ. ځان ته ټارګټ کېږدئ. انشاءالله دا تاسو سټارټ کړئ بیا میاشت بعد چې راشئ بیا ماته کمنټ وکړئ ویډیو کې بیا ماته ووایئ انشاءالله چې میاشت بعد ستاسو ویوز کوم حد ته رسېدلي دي. یوټیوب چې دی ګورئ ریګولیرټي ته ګورئ. ریګولر به اوسېږئ کنسسټنټ به اوسېږئ. روزانه به ویډیوز اپلوډ کوئ. چې څه چوټي موټي به پکې بیخي نه وي. یو دا غلطي به نه کوئ چې هغه د مخکې نه تاسو ویډیو باندې بلا خېژول دي او په موبایل کې پرتې دي په وایډ سټوډیو کې یو ته پبلیک کې نه دا بالکل نه. ریګولر به سهار وختي پاڅئ او ښکلې ویډیوګانې به سهار وختي خېژوئ د مخ سره او سیده پبلیک خېژوئ. پرایویټ او انلیسټډ یې مه خېژوئ. دا طریقه انشاءالله اپلای کړئ. تاسو بیا ګورئ یو میاشت بعد تاسو خپل رزلټ ګورئ. دلته به انشاءالله ستاسو میلیون ویوز وي او څو ورځې کې به انشاءالله ستاسو چینل مونټایز وي انشاءالله.